د زمزم د اوبو په باره کې یو څو ضروري مسلې، لکه د زمزم دا اوبه چې دي دا به خامخا په ولاړه باندې سکي که نه په ناستې اوم څکلی شي. بله دا ده چې د زمزم اوبه سکي نو دا په یو ساه باندې څکل پکار دي که نه دا به اوم په 3 ساګانو باندې سکي. بله مسله دا ده چې د زمزم اوبه سکي نو قبلې طرف ته مخ کول پکار دي که نه په هر حالت سکلی شي. ګوره چې دې کې ډېرې مسلې داسې دي چې اکثرو خلکو ته پته نشته او بعضې مسلې داسې دي چې مستحب درجه کې دي او خلکو واجب او فرض ګرځولي دي، نو لحاظه تاسو په صحیح مسله باندې ځان پوهه کوئ چې راهنمایي او فایده درته حاصله شي. ګوره جی اول مسله دا د حدیث مبارک کی راځي مرقات دا روایت ذکر کړی دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما خواته یو کس تشریف راوړو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته تپوسو کو چې د کم ځای نه رالې؟ ویل د زمزم اوبه مې اوس کلی د هغه ځای نه رالم، د زمزم د خوا نه رالم. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمایي چې په کومه طریقه باندې د زمزم اوبه څکل پکار دي، تا په هغه طریقه باندې وڅکلې؟ نو دا ته تپوس کوي چې هغه کومه طریقه ده، هغه راته بیان کا. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمایي چې ته کله د زمزم اوبه څکې که نه نو ته به قبلې طرف ته مخ کې او د الله نوم به واخلې او په 3 ساګانو سره به څکې او په مړه خېټه به څکې او چې کله د څکلو نه فارغ شي نو د الله حمد او ثنا به ادا کړي، یعنی الحمدلله به څه کې دا به ووایې. ځکه دې روایت کې ګوره د پوینټ خبره دا ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دغه کس ته فرمایي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې زمونږ او د منافقانو په منځ کې فرق راوستون کې سیز دا دی چې منافق په مړه خېټه د زمزم اوبه نشي څکلی. منافق په مړه خېټه د زمزم اوبه نشي څکلی، نو لحاظه دا ته چې څکې نو څه کوه په مړه خېټه باندې څکه. دلته اوس یو سوال دا دی چې زمونږ د علاقو د وطنونو ته حاجیان راشي یا د عمرې نه خلک راشي نو لږې لږې اوبه ورکوي. نو دغلته چونکې عذر دا وي چې خلک ګڼ وي او ګڼو خلکو ته دومره ډېرې اوبه رسول چې په مړه خېټه وڅکي دا لږه مشکل وي. د دې د وجې نه د برکت دپاره لږې لږې اوبه ورکوي. صحیح شوله که نه؟ او که دا ده چې دا اوبه تا راواغېستې په نورو کې دې واچولې نو هغه نورو ته هم د دې برکت شامل دی، نو بیا یې څه کا؟ بیا یې په مړه خېټه باندې وڅکه. اوس په ناسته او د ولاړه څکلو مسله څنګه ده؟ نو په ناسته باندې څکل جایز دي. که چا په ناسته وڅکلې نو بالکل څه دي جي جایز دي، څه ګناه یا مکروهوالی پکې نشته دی. خو په ولاړه څکلې مستحب دي. په ولاړه څکلې څه دي جي مستحب دي. خو ګوره دا یاد ساته که په کومو ځایونو کې خلکو دا فرض او واجب ګرځولي چې خامخا به په ولاړه څکي او په ناسته به نه څکي او چې څوک یې په ناسته څکي نو په هغه بد وی، نو هلته بیا په ناسته څکل ثواب دی. په ناسته څکل بهتر دی چې هلته د خلکو دا غلط رسم مات شي چې یو مستحب عملی واجب او فرض ګرځولی چې څوک یې په ناسته وڅکي په هغه بد وی چې تا ولې په ناسته وڅکلې. صحیح شوله که نه؟ نوره صحیح مسله هم دغه ده چې کومه درته ما بیان کړله. انشاءالله د دې متعلق څه نورې مسلې هم د هغه په بل کلیپ کې بیان شي. وصلی الله علی النبی الامین.